بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور کیمرامین ناصر یاسر خان د دا مخال زه په کڼیور کې موجود یم. د چرته کباب چې په ټوله 400 کې نه په پښتونخوا کې مشهور دي. د لرو پرتو سیمو نه خلک راځي. خو کتونکو د دې نه اخوا چې کمدنو کالج هم دی، دا دلته کې دا مین شاره ده او دلته کې دا ټرن دی. دلته کې څومره ګاډي راځي نو انتخابي تکلیف پې دی خلکو ته. په دې موړ کې یو شمېر حادثو شوې د دې کڼیور کلي د دې نږدو کورونو. دا اسکول دی، د سکول ماشومان دا وګوره جي، دا د سکول ماشومان چې دا راځي نو دوی ته خطره وي. ډېر ماشومان یول په دا مدرسه ده. په دې مدرسه کې څه 200 پورې ماشومان چې کم دي سبق وایي. مازدیګر کې چې کله دا ماشومان راځي نو دې پلارانو سره غم وي. مدرسه او سکول د سړک نه غاړه دي، کلي دې غاړه دي. نو دا حادثې ښکار کېږي او دا وګوره جي، دا اوس سره حادثه چې کوم وشوله، دا ټرک ولاړ دی، دا ټرک تېرېده او دا موټر چې کم دی نو دا دې سره وجنګېده. دا موټر دې سره وجنګېده. الله خیر کړی دی، جوبل پکې دي، خو داسې نقصان نور نه دی شوی. د ټولو خبرو مقصد مې دا دی چې دې ځای ته موږ رالو او دا حادثه چې کومه ده دا یو وړه حادثه ده، خو دې نه غټې غټې حادثې په دې ځای کې وشولې. چې کوم ځای کې د بریکر ضرورت دی هلته بریکر نه ورکوي، او چې چلته د بریکر ضرورت نشته دی نو هلته د انتظامیه بریکر ورکوي. دلته کې به راشي پبلک هیلث والا، ایریګیشن والا او ورسره چې کوم دی پولیس او بس وي سړک خالي کې. نو دلته کې چې دا ګاډو والا تېرېږي خو د شپې وي او خو د ورځې راشه مشره څه وی دې ځای باره کې. او بله یو خبره کومه چې دې کلي کوتاهي هم پکې شته. دلته بایپاس جوړېده، د دې کلي خلکو چې کوم دی هغه بایپاس بند کړ. نو نن چې کوم دی نو دې خلکو ته دا مسایل چې کوم دی هغه مخې ته دي. تاسو چې د دې بریکر لپاره درخواست نه دی ورکړی؟ ورکړی موجي درخواست د بریکر جوړ کړو خاص جماعت سره پیسې شو تنګي په خپل راغو بس چاري او شروانه کړ. ادارې جندي پول لپاره دی، دې لپاره نه دی. دا خبرې کوم تکلیفونه دي دلته؟ دا تکلیف چې مرګ چې راوړو ته مازیګر کې ستاره شته په خپل پته ولګي. موږ وته ولاړو ډنګ په لاس والم د قسم منی کړی. د دې مخم غرغورو د دې مخم غرغورو والله که هر وخت دا خطر، هر وخت خطر، هر وخت چې کوم ماشوم رامنه کې اکثر دې کې گاډي وو. ما دا غلو کم دین او ډیر قتلونه شو. زمونږ ما والد صاحب وسار وخت چې کم دی پښپک پګدی مې بجې باندې دوه گاډي تیزه سره زی چې هغه چې کم دلته شهید شو، گاډي وو وفات شو. دا تقریبا یو نیم کال دا غم شو. او دا ټول مسلې راځي د ماشومان اکثر د موټرسایکل والا دا دغه ولدونه سپیډ سره راځي، انتهایی سپیډ سره. مونږ وتاوی او درېګه د ماشومان دا رواني هغه دلته سره درېګي نه ولې چې بریکر نشته هغه په خپل ځي. مونږ چې چاته او درېګه نه وي درېدو بالکل کوشش نه کوي. په موږ د پاس اکثر گاډي راوړي سو پیری چې کوم نه مونږ وته مالاړو زمو په خوا کې ماشوم راشي وای په گاډي باندې. نو مونږ غریانو چې خره دا په مونږ سکو نو ډېر زیات تکلیف دي. مونږ د خلکو ته خوا کې نږدې کورنه وسره راټولو چې کوم ماشوم راځي نو دلته والی کیږي. د بار نه هغه ته ماشوم راځي نو والی کیږي. څه وجه دا د دې بریکر وجه هغه کې پلار بیل اما پکې پلار لاړ به نو دا غي پس بیا تاسو درخواست ورکړئ. نو مونږ خو دلته چاله درخواست ورکوو چې مونږ څوک چې کوم نه منی نه چې کوم مونږ څوک आवाज اوري کوم د आवाज لپاره څوک هم نشته. د ټولګو دا خو یو ساده خبره ده. دومره خطرناک سړک دی چې پکې لیک شانتي ودرېدې نشي او پکې ودرېږي نه خواته وګورئ دا روان دي، دا ګاډي ودرېده، دا روډ اوس بند شو. دې ځای ته وګورئ دا او دې ځای باندې خدای دا رقم کړی چې دې ځای د کباب ډېر مشهور دي. د لرو پرتو سیمو نه خلک راځي. نه هغه یو بېله خبره ده. دلته کې چې کم دی نو دا سکول دی، هلته کې مدرسه ده. دا وګورئ جي، دا دغه ټرک ولاړ دی. لا انتظامیه څوک راغلي دي؟ نه هغه ریسکیو دلته کې شته دي، نه دلته کې انتظامیه شته دي. ټرک په مین روډ باندې ولاړ دی، روډ بند دی، خلکو ته تکلیف دی. او د دې مسلې سره چې کوم دي دا ډېره لویه مسله ده. نو دې طرف ته چې کومه ده پاملرنه پکار ده. او د دې خلکو دا دیرینه مسله چې کوم دی انتظامي له د دې ځای ناظمینو له په دې احتجاجو کې استاد ته هم چې په دې احتجاجو کې مدرسې استاد ته هم چې په دې احتجاجو کې دې کې د ماشومانو مفاد دی، د هغوی ژوند دی پکې چې په کوم ځای باندې احتجاج پکاري په هغه ځای هم خلک خاموشه دي. او چې اوس ما دا خال وکړه بلکې موږ په دې لار ځو دا خطره موږ محسوسوو. دا نه چې موږ دا خطره نه محسوسوو خو دونه ټرافیک دی پیدا وګورئ په دې باندې دا غټ غټ خلک او دا ګاډي چې کوم دی دا تنګي تحصیل دی، قچرې دی، دا دیسپیان پیزي سیګان پیزي په بقو ورته ګوري. او اخوا په ډیم دی د ډیم له چې کوم دی نو ډېر وی آی پي
موومنټس په دې لار باندې کېږي. نو زه ضلعي انتظامیې ته وایم چې په لومبني فرصت کې د کڼېور دې لویه مسلې ته دا ډېره لویه مسله ده دې ته پاملرنه وکړي او دا مسله هم دې خلکو ځان ته جوړه کړې ده. بیا وایم چې دلته بایپاس جوړېده خو به دې خلکو هغه بایپاس بند کړ نن د دغه تکلیف سره چې کوم دا خلک مخکې